او دا به تلبیه څنګه وای ګوره علماء کرام صلحای امت احرام د پارا طهارت شرط نه ده احرام د پارا طهارت مسنون ده چې غسل دکړي او دست دکړي ځکه چې احرام چې ده هغه د پاره چې کوم رکعتین دي هغه سنت طریقه ده اوس د حایضه خزي حیض چې کوم ده نو دا خو معنی ده د حصول د طهارت نه نو حایضه خزه وسنګه احرام تړي علماء لیکي چې دا به غسل وکي خدا غسل د طهارت بني دا به د تطیب وي او بیا به دا احرام وتړي کچره وصول الى بیت الله هغه نمخ کې پاک شوا نو دوباره به غسل وکي او زیب خپل طواف وکړي او کچره دا پاک نشوا نو بیا به دا بدغه احرام کې پاتې کیږي تر دې چې پاک شي نو بیا به دغه نه پس دا طواف کوي بس امام بخاری رحم الله کیف تحل سرداخی چې احلال رفع صوت بالتلبیه ته وایي نو په لغت کې هم احلال چې کوم دی خروج ته وایي ظهور ته وایي اظهار ته وایي خوشکنه لکه مطر چې باران راووريږي نو استحل المطر اے خرجا ماشوم پیدا شي او دې او جاړي نو الته کې خلق وایي استحل الصبي دارنګ ما اوهل بی لغیر الله کله چې په یو جانور د غیر الله تقرب د پارنوم واغست شي نو خلق ورته وي او الا به اوهل نو احلال وی اظهار تا احلال وی رفع صوت تا وی احل بس دا اوس لغت ته لار خبره امام بخاری احل تکلم به دې سړي خبر وکړه واستعللنا واحللنا الهلال كله من الظهور واستحل نشي کہ احلل نشي مجرد نشي کہ مزید نشي هلال ستوي كله من الظهور والهلال سپوږمۍ چې تو ګور نغې ته هلال يسالون كان الا استهلال استحللنا احللنا الهلال دا ټول په معنا ده افکار کې دو سره واستحل المطر خرج من الصحابه کله چې و باران ورید نو عرب بوي واستحل اے خرج وما الا لغیر الله به او دارنګه قران عظیم فرمایي چې ما الا به لغیر الله هغه جانور چې باغی باندې غیر الله تقرب او تعظیم دي پاره نو مچت کړي شي نو هغه حرام دي وهو من استهلال الصبي دا ما اوهل چې دینو دام د استهلال الصبي نه ده استهلال الصبي مار پوښوي لکه د ماشوم आवाज وچتول لکه ماشوم چې پیدا شي انو سوی جړاګ والے आवाज وچتي نو عربو استهل الصبي او تابه هدايه کې ویلي و اذا استهل غسل وصليا کله چې ماشوم پیدا شي او چونچا आवाज وچت کی نو سبا کې الګه غسل وصلیا غسل بولور کې او جنازه به وکي او کې رفع صوت نشوا او نور آثار د حیات پکې نو ادرجا پوښکنه فلسیام جامو کې به اونغاری او بس مکه کې به احترام انسان خوده کنه احترامن بکې دی مثلا حل شو خدیجه کې چلتے یو خبره واره فیض الباری د علامه انور شاه کشمیری رحم الله شرح را حدیث کی یو عبارت دې په دې زبانه چاغي لکی چې حیوان محلل به کله چې دې مزکا شي په تسمیه د باری تعالی سره دا حلال دی لکه یو سره یو غوا یو ساوي چرګ د غیر الله په نوم باندې نامزد کی او بیا ان د ذبح نوم د الله واخلی دا حلال شو دا جانور مردار نه دی حالانکه فقهاوی چې مردار دی د علماء دیوبند چې څومره فتاوجات تی پای کې لیکل چې دا مردار دی تر دې علامه شبیر احمد عثماني سے په خپل تفسیر کې اشرف علي سے په خپل تفسیر کې رحمهم الله او دارنګي مولانا
اشرف علي سے وغ امداد الفتاوا کی طولو کی لیکل دی مفتی کفایت الله سیم لیکي چې لکه هغه حیوان محلل به باندې وخت د ذبح کنوم د الله واغست شنو نه حلاليږي نه حلاليږي لیکن دې چې فیض الباری کې لیکل شوی دی چې هغه حلال دی اوس بس کوي سبحان الله ٹھیک شو دای په بارکی علما دا لیکي خصوصا قاضی شمس الدین رحمه الله او ما وسره په دې خبره کې په خپل مکالمه کړی و تپوس می کړو تا دا غوی چې دا د انور شاه صاحب تحقیق نه دی دا چونکی کاتب دی مولانا بدر عالم صاحب دی کاتب دی دا دغینه کتابتی غلطی شوی ده په ما چې کله دا زه وکړه نو ما ورته خط ولیکه چې ما دا خو تحقیق د شیخ زمنګ نه دی نو تاسو څنګه لیکل دي دا غوی دیزه کې زپ لیکلو کې ساو شیما کتاب چې چاپ شو چې ما وکړه ان زه خطا شوم چې د کاتب غلطی ده چې دویم ایډیشن کې به زه اصلاح وکما وقد ماتا عالم سره بدر عالم مات فی المدینه المنوره نو دې لپاره اصلاح موقع ملا نشوا نو دې لپاره به دیږي کې په فیض الباری باندې دوکه کېږي نه او کله کله کېږي او هغه مونږ ویلې د خبره چې لکه معصوم من الاغلاط فقط کتاب الله تعالی وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة سوق دشابه وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا ذكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال النبي عمره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بس ګوره د دې لغون دي خاکه درته کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حجۃ الوداع باندې اخري حج د حضرت سے اعلان شو صحابه کرام جمع غفیر جمع شو په دا وخت کې بعض داسې حضراتو چاغي فقط د عمرې نیت کړو بعض داسې حضراتو چاغي د فقط د حج نیت کړو او بعض هغه حضراتو چې دا حج او د عمرې مجموعه یې د قران نیت کړو رسوب درته خدا اوس وای حج افراد تمتع قران افضل قران دي چې احمد د اسلام آباد ایرپورټ نه د نیت احرام تړي او دا ځکه دلته تړي چې لار کې بیا زه نه ملاږي جاز ده حالانکه چې کوم د میقات نه احرام مخکې کول مناسب نه دي خو د جاز سره وسوک څه خبره کې که آی وخت دوی تاسو نو وینو ته دا د احرام لار چې په جده کې او د باندې واجب شي نو دې لپاره د میقات نه د حج او د عمرې نیت یو ځای وتړي نو هغه ته قران وایي او دغه طریقه دا چې حاجی سے بده لار شي ناول بفال د عمرې وکي طواف د بیت الله وکي صفا مروه صاحب وکي بیا به د احرام نه ځان نه فارغي په دغه کیفیت کې وي نو کله چې د یوم الترویه وی منات وی نو طواف قدوم وکي او بیا به دغه سلار شي بیا چې کله افعال د حج پوره شو نو په لسم د ذل حج باندې د براشي نو طواف زیارت وکي او ورسره وسایو کی تمتع په دوه قسمه ده مع سوق الهدیه او بلا سوق د سوق الهدیه حکم کل قران دی واما بلا سوق وی لکه سبا چکیږي دغه تمتع ده میقات نه به احرام د عمره وتاړي او چل تلاړي خدای تابوت د ما سره الله دې ټول بوزي انو چې لاړو د خیر سره قول په طواف د بیت الله او کو وزلا و چا کرے او نو بیا به 2 رکعات وکړو بیا صفا مروه په منځ کې با و کرت سایو کو نو بیا فقط حل بیا به سر اخریو قلب کو روډا بکو او احرام جامع بکوځي کو داسې بواغوند چې بیا کله یوم الترویه شي نو بیا به دوباره احرام بالحج افراد دي ته چې ته د میقات نه احرام بالحج کې اولاد چې طواف قدوم کې الته کې پوښ کنه او بس بیا په احرام کې پاتې کیږي
او کچ یو مترویه شي نو بس هغه احرام خو بدی نه به تلاش او دی کې فقط فرق دا دی چې په تمتع او په قران کې دم شکر واجب دی او په افراد کې دم شکر وغیرہ نشته دی. انا عائشہ زوج النبي صلی الله علیه وسلم قال فرمای خرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم مگر اوتو حضرت صاحب سره فی حجۃ الوداع په اخری حج کې فعلنا بعمره من احرام تړلو په عمره ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم من کان ما ودیون هغه سره چې ورسره قربانی وي فل یحل بالحج مع العمره د احرام د حج مع العمره وکي. ٹھیک شو او دا تمتع مع سوق الهدیه او د قران یو حکم شو. ثم لا يحل نو بیا به ځان نه فارغې د احرام نه حتا يحل منهما جميعا تر کلا چې د حلال کی ځان د حج عمره نه په یو ځل جمین یو ځل. فقدمت مکه عائشہ فرمای موږ مکه ته ورسېدو وانا حایزن ز بیمارو ما لکه مکه موږ پرنوې په مقام د صرف کې ظهور د بیمارې شو. نو اوس چونکی په حالت ته هیڅ کې طواف د بیت الله خو نه کیږي ولی ځکه چې بیت الله مطاف چې کوم دین دا په مسجد کې دی او حایزی لرم په مسجد کې داخله ممنوع ده اور ارچی صفا مروه هغه بار د مسجد نه او اوس الان داخله په المسجد اوس بالکل د جمعه سره دیوال دی غیبانم چته او باقاعده د صفا مروه په دې ایریا کې باقاعده صفونو لینونم جوړ کړی او چې مسلم شنفالته کې مزونه کوي ځکه چې خلک دمر زیات ازدحامي چې زه نشته اوس په دې زمانه کې د صفا مروه حکم د مسجد ګرځیدل دی. ها ولما تو بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما د خپل بیماره اظهار کو حضرت سے تا فقال انقذي راسك حضرت راته چې سر پرانځه دا د خود اصطلاح ده لکه په خوا به خود لمبل نو یزل کې اختصار وینځم لکه سر پرانځم ځکه یو وخت به زنانو کوسه تړلې وي او وختو کوسه به او سوزل پتار پوښ کنه اوس د کوسه د کنسوتا او بچو ته طلاق مغلظ دی خود ور کړی انقذي راسك پرانځه وخته کوسه وانتشتی یو منګه کا وایلی بالحج احرام د حج تړه ودایل عمره پرېګه دا ځکه عمره ماته شو. ففعلت فلما قضينا الحج اوس اخر ته خبره هر کله چې حج خلاص اغه د ذل حج د ذل حجې د 10 تاریخ شو. ارسلن النبي صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن ابن ابي بکر الى التنیم پرنویلو رول سره ولګم مقام تنیم ته چایته مسجد عاشوي فاطمه عمره میوکړه فقال حضرت ماته هذه مکان عمرتك دا چې اوس د عمره وکړه دا په زید عمره استاده دا چې کوم عمره پاتې شي وا په نیم کې بیماره سره دا د قضا وشو ولکه لازم النفل به شروعي عمره خو فرض وکړه اول ورته تاسو وله شمالي سره دا مچماري سرکار به تخریق کاونو هغه به خلق به دوکا کول کنه څه خبره به وکړ خلق نغې به وای مولوی د چیکړ ویکا کرو وای ای ولکدا وای مولوی د چیکړ ویکا کرو وای دې د مولا د خبري اخري حصے ته وګورئ ونه شو کنه چې د اخر کې څه وای پونه شي وای نو قال دای فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمره بالبيت پس طواف کړهغه چې احرام تر د عمره په بیت الله او بین الصفا والمروه ثم حلوا بیازان احرام نه فارغ کړو ثم طافوا طوافا اخر بیا دی بل طواف بعد ان رجو من منا چې دا د حج طواف نو سو طواف شو دعا واما الذين جمعوا الحج والعمره واکسان چې چا جمع کړو حج او عمره فانما طافوا طواف واحدا نو دوی یو طواف کړو. بل ځون په دې حاشیه کې دا مسله لیکل دا ائمه ثلاثو مسلک دا دی چې حاجی قارن باندې یو طواف دی انو ګور اخر کې طواف واحد او امام ابو حنیفه سے فرمایي په حاجی قارن باندې طوافین دي یو طواف د عمره دی بل طواف د حج دی
او دلته فراغ چې طواف طوافا واحدا نمنګ مانو کو طواف طوافا واحدا للتهلیل هر چې طواف اولو نری پنی حل نو قرانو کنا نو طواف طوافا واحدا للتهلیل دا زم مسلک شه او ځکه موږ پرون ویلو ماته سویلو چې تبه یاد ہے واغه موږ 209 کې دا خبره کړې و فتوا بالبيت وسوا بين الصفا والمروه ولم يحل او بیا موږ ویلو حتى رجع من عرفه ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروه نو دو طوافونه دي مکه ته طالب جانا باب من احل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ګورا حضرت علی صاحب د بار راغلو ټیک شو انو دې کې لکه د امیانو د اصطلاح تایید کیږي چاله کسنیت امام غزما د چراغ بارنا نبی علیہ السلام چونکی زم مسلک دا چې حج قرانو او څوک چې تمتع ما سوق الهدیه وا قربانی حضرت لګلې وا نو کله چې تمتع بسوق الهدیه وی نو هغه حج دی پارم چې د فراغت عن الاحرام بعد الفراغ من افعال الحج کله چې د افعال حج نه فارغ شي نو دی بیا ځان سکی حلال کی یعنی احرام نه بزان فارغ کی علی صاحب چراغ نبی علیہ السلام ورته چالي وایا کنه څنګه احرام دې تړل دي ساغي جی ما خو هلال کهلال کا یعنی ستا په احرام باندې نبی علیہ السلام ښا بیا خو ما هدیه لګلې ده د بیا ته دا څوک چې لار شومرو کا طواف بیت الله او صفا بیا بزان نه فارغه بیا یو ځل باندې ځان فارغ من آل فی زمن نبی صلی الله علیه وسلم هغه چا چې احرام وتړ په زمانه د پیغمبر صاحب په شان د اعلان د پیغمبر صاحب خدا جایز دي او دې کې روایت را روان دي د ابن عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جی امرنا النبي صلی الله علیه وسلم علیا حضرت حکم کړو علی صاحب ته چې ان یقیم علی احرامی چې په احرام باندې بسې برحال و قائم به اوسي بس وذکر قول سراقه او بیا په دغه وخت کې جابر صاحب د سراقه صاحب خبره نقل کړه هغه خبره سوا په 240 کې را روانه ده خبره د سراقه صاحب شابه تکرشا دو 240 کې یو دوا درې سلو پنځم اکرخه ګورا وان سراقه ابن مالك ابن جحشم وش لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبه وهو يرميها فقال الكم خاصه هذه يا رسول الله قال لا بل للابد هغه الته بیا خبره کو خوشوي چې آیا په اشهر حج کې دا عمره چې کومه ده دا فقط تاسو لپاره خاصه حضرت نه قیامت په سوق راځي ایله لپاره ده وزاد محمد ابن بکر عن ابن جریج قال له النبي صلی الله علیه وسلم بما اهللت يا علي علي احرام دې پس تړل دي بما اهل بالنبي صلی الله علیه وسلم قال حضرت فخذ قربانی ولېګا وامکس حرمن کمانت او اوسا په احرام کې لکه چې په احرام کې احرام کولاول دل نشته ده معنی دا شوا چې طواف بیت او صفا مروان بعد احرام سے فراغت نہیں ہے اب نہیں سمجھتے ہو آگے جاؤ وفي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال والفضلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما احللت قال بما احل به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا ان معي الحج لاحللت وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء دې کې لږ تفصیل د ګورا مخکې روایت د علي صاحب او دا روایت ابي موسی الاشعري صاحب دی او دې چونکې د یمن راغلو نبی علیہ السلام د یمن ته لګلو او چې کله د مکې ته ورسېد حضرت مکه کې وو بما اهللتا هغه مسله ده باسن النبي صلی الله علیه وسلم قوم بالیمن
فجئت ذرالم او بالبطحاء او دے بطحاء کیو حضرت سے فقال بما عللتا فقلت ما عللتك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم نو قال حضرت هل معك من هدين تاسو قربانی شته قلت ما لا فامرني ان اتو بالبيت جماعت وی چاله کا قربانی سے سوچتے ما جینا ما تو حکم کا تواد بیت اللہ کا وہ فطفتو بالبيت وبالصفا والمروه بیت الله طواف میوک اغینا پد صفا مروه طواف میوک اوس بعد وخت د املیان چې چالاکی کیګنا نو حج کی پته لګي الکه سکه د صفا مروه ته تلم طواف لا ورته طواف د بیت الله سړیا دلته ته کوئی طواف اطلاق صفا مروه مرام هم طواف دې کنه ا دې دې ندا صفا دې دا مروه دا سلاړي دلتا دا سلاړي دلتا نو دې طواف نه بس ته وای خایته خصایزه کوي چې پاری کې بین میلین افزرین اکم چې کته زیو ناری کې حضرت منډه ولې وا نو زکه ته منډه وای اوس خو بالکل د قسم میدان دی خو هغه ځکه شنی بتای لګې دل دې ډېر خستا او کته شنه پټای دا د شنی پټای تورسي جو منډه وکړه خو شو کنه کې محفوظ ده توخم خیر ان شاء الله ها نفتوت بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرني بها حكمك فاحللت نمازان فارغ د احرامنا فاتيت امراه من قومي زار رالما یو خزسا سخا د قوم خپلنا سوق وی چې دای انګور وا انګور پیجنې انګور د زوی خدا او سوق وی چې نه دای خپل خدا او مخ یو روایت تر شوی د چې دای خپل خدا ځکه د پردې خزه په لاس کی یاد ای پس دای کی آیت سر مخی کول او هغه صفا کول دا خو اجنبیه خزه نشي کوله دا خزه کی چې محرمي یا خزه خپل زوجي خجی فاتحه امرات من قومي رال یو خزه سقا د قومنا نفا فما شطتني دغه زما سر وینځه منګه کا وغسلت راسی او نمال سر وینځه په نشه منډه مو وایسه چې منډه ځای کورون ته بیا سنت پورا ادا کوي چولا به کنه بیا وسره کې نه اوسره سر منګس کا وشو کنه اپمنس کې لیکه راخ کا او تیل په لګ ولګا چې پورا سنت ادا شي ها فقدم عمر فقال عمر سے وی ان ناخذ بکتاب الله کمن عمل کو درب کتاب فینو یامرنا بالتمام الله اتم الحج والعمره نغم چې پورا کړي قال الله تعالى واتم الحج والعمره وان ناخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نهر الهديه تدریج قربانی وکړه ځان په فوق رسول روانه د مسأله حضرت عمر او عثمان رضی الله عنهما اشهر حج کی د عمره د تمتع قائل نو اغي وی چې په یو احرام کې با ته تحلیل نه کوي بلکې احرام به تر حج اخره پورې قائم ساتي ځکه پیغمبر علی السلام احلال نه کړي او قران وی اتمو ذاتاسو په کې تمتع د کم نه راوړل لیکن ثم بعد ذلك رجع بیا رجوع کړه او دې خبره ما تاسو مکه کړل دا رسول روان دو بیا به حکم بیا باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال آیاتین امام بخاری علیہ الرحمت په مقام د ترجمه الباب راوړه اشاره ده چې شهور حج شوال ذیقعد او ذوالحج دي او دا شهور د حج کم دي دا د قران عظیم نه ثابت دي اور الله دغه ذکر کړی دی وقال ابن عمر اشهر الحج شوال وذوالقعده وعشر من ذوالحجه یا ذوالحجه نمان شوال دی او ذوالقعده دا او لفظ ذوالحج دی د دې مطلب څنګه شو شاه عمره مطلب دا شو چاله کده شوال نه مخ کی احرام د حج جایز نه دی دا مطلب جی وقال ابن عباس من السنه او د سنت طریقه دا ده چې الله يحرم بالحج یا الله تحرم بالحج
چې احرام اونتل شي د حج مگر پاشورو د حج کې. بس وکړیا عثمان حضرت عثمان ابن عفان دا خبره مکروه ګڼلې و اي يحرم من خراسان او کرمان چې اوسره احرام د حج یا د عمره وتړي د خراسان نه او یا د کرمان نه ونه شو کنه یا د افغانستان نه یا د بلوچستان نه یا د هندستان نه اخر کې کوم نه راځي پوښی کنه یا د کوهستان نه پوښی مولانا یا د مردان نه یا د پاکستان نه ونه شو ملي شبا نو الکا میقات نا مخ کی احرام تړو ته عثمان سے مکروه وای ای وجه صدا بین سطور حاشدا وای دا په حاجی باندې تکلیف دی نو الکا لوی د احتراز د حرج نه ځکه د احرام پابندیانی به تو نه کی کنه امیر صاحب ته په پوښي ما سره عمر لاشن خوند بکې ارزو خیر اوس نکم خما یو دوزل داسې کړو چې دا چونکی مجبوری وي یو ځل خو احرام اول ځل تلم نو دغه احرام نه وتړل اسلام آباد نه مرګور احرام نه میقات باندې تیریګو بیا وځه ما ته تاسو کول ته چانه ارما ځان له احرام مکمل تیار کړو الحمدلله موږ روانو د سعودي جاز کی احرام بدول زیمشته باقاعده د موز لپاره دم رسید لکه دا کولاوي نور جازونو کې د موز دی پاکستان اسلامی مملکت دی خو کته ته چې موز تو د موز ټیم دی اسلام آباد کې وکی زینشت وځګنا او سعودي باقاعده دم رسید پکې ارجاري اعلان وک چې نیمه غنټه پس نزلار ما احرام بدل کما ان شاء الله او ترجمه مې ولرالم ته سټ کې ماست اوس کله کله پاکستانی جازونو کې خو زیوم نشته اگر چې دوی ته وایي چې لکه نیمه غنټه پس به میقات ته تیریږي احرام به څنګه بدلای البته خو سټونه دي زه خوشته نه د خلکو مخې بیا د ګډ کوته ښکار کوي نو دې لپاره اوس مسله صدا مسله دا ده چې ته به تر خبردار چې جاز والا اعلان کړي نو ته احرام وتړه صادر لنګوا لپازان نه صادر واچوا اهمیت متړه نو کله چې ای تاسو چې تم میقات ته تیریدون کې نیمه غنټه پس انا بس ځان لا تاسو کا او دوه رکعات نفل وکا او هغه ځکه تلبیه وایا او د احرام لوازمات در باندې راشي نو کم سے کم کې په دې لارې باندې نظر مدر بغیر وغیر استعمال شي نو په دې کې وسدي تاسو به جرم نه تا خیر دی خو به هر تقدیر چې کم دی بعض وخت کې مشکلات دي اسلام آباد کې احرام اتړي دا یو مجبوری ده جی وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر بن الحنفي وقال حدثنا عبد بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت قارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج بس اشهر الحج دغه مخه تیر شوي وليالي الحج دا راغلي وحرم الحج او په محرمات د حج په منهیات د حج دا حرمانه پوښي او حرم الحج او څه محرمات د حج چې د احرام لوازمات دي فنزلنا بصرف عشابي مقام صرف ته موږ ورسېدو او دې بر لیکل چې دا بوقتن علی 10 اميال من مکه الته ملونه دي پای زمانه کې بچته ځاسي سي دي او چې چونکه موټروي سړک دی نو الته کې لیکل دي مکه 20 کیلومتر د صرف سره 20 کیلومتر دی فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم ما واد هغه سره چې ني ورته قرباني فاحب ان يجعل عمره او دې دا غواړي چې دا حج نو عمره جوړ کړي فليفر وکي او دا ځکه رسول روان دي چې دا فقط نقض حج للعمره دا فقط په دغه سفر کې خاص اوس تعالی نقض حج بالعمره جایز نه دی او هغه وخت ځکه چې نن به موږ سبق کوو ان شاء الله د بل صفحه اخر کې چې جوهالو جاهلانو دا نظریه وا چې عمره فی اشهر الحج من افجر الفجور فی الارض فدې ځمکه باندې دین لوی ګناه بل نشته
چې په شوال او ذی الحج کې ته عمره وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کله چا د حج نیت کړی او قربانی نی ورڅخه نو عمره خوخه نو عمره ماته حج مات کړي فلیا فلا عمره شي ومن کان ماجن فلا نو قالت عائشہ بی والاخذ بها والتارك لا من الصحابین عمل کونکی په ماتولو د حج په عمره سره او نه ماتونکی د دوړ صحابه وي دا د عاجز وای د دې مطلب وای چا شابه وای چې چا حج عمره په حج په عمره مات ک نو دام صحابه دي او چې چا مات نه ک دام صحابه دي دای ولي وی اشاره دا چې الصحابه میام للحق صحابه معیار حق دي علی رغم انف من بک. چلو قالت فاما رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې پیغمبر اسلام ورجال من الصحابي فكانوا اهل قوت پوشګنا او دا خواندان د طاقت وکان معمول حج او د سر قرباني وي فلم يقدروا على العمره دوی قادر نشو په ماتول د عمره یعنی اجازت شری ملاو نشو. قال دای فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام شریف کې حضرت راغ زما خیمه تا وانب کی ما جړل فقات ما ته ماجب کی یا هنتا یا خود هنتا مند یا ازهی لکه پښتون چې خدای هي او خدای خسرې ته ورشي کنه الکه نو اغسطه شيخه اوس خو اخلي خلنم تبع خپل خدای ته نوم اخلي ښا چې فلان کې چې راوړ کنه نیک وختي کینی راځم در باندې ګره وځي کنه او ته احمد دا تیار دې کړی یار چې دا نورم کنه دا ځان له مزیدار خبرې ورشي کنه ها چې هغه د شیخ صاحب مولانا صاحب پیر صاحب هغه بیا ډېر د احترام خبره ده یا حاجی مراد ده او یا من یا هنتا اے سادی معنی دا شو اے قمقلی او زمانه اخذ نکم کنه هم کا معنی کی اے سادی قلت ما سمعت قولك لصابك ستا خبره خو می وارده چې صحابه ته دی فمنیت العمره زه خود عمره نه ملک کړې شم نو پس کیږي. قالت ما شانك قلت لا اصلي زمزنكم دا ادب خبر لا اصلي د مزنیما سبحان الله دانه چې پلیته شو نه دانه چې هیز راغی لا اصلي مزنكم. قالوا فرمال فلا يضرك پروا نشته انما انت امراه من بنات ادم تو یو خزه د اولاد د ادم نه كتب الله عليك ما كتب عليهن فتا الله غشي فرض کړل چې باغی دې سنوي خبره نه ده فكوني في حجك شت په خپل حج کې مانس تخپل د حج تیاری وکا فصل الله ان يرزقك ها قریب دا چې الله ان يرزقك ها درب کی درتا توفیق دغه عمره ماته هذا فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منا تلاړو نفطهرتو ذ پاک شوا ثم خرجت من منا بیا منا لاړو فافضت بالبيت او دلته اشاره ده دا دیجه کې نه ده دیغانتلو کې نه ده پاکه معنا احرام تړ منا تلاړل عرفات ترال مزدلفه ترال او چې منا ته په 10 تاریخ رااله نه پاکه شو چې پاکه شو نو غسل وکړه فافضتو نو طواف زیارت دراله او عرفات مزدلفه دی پارا طار شرط نه دي ځکه جمعهتون خوني میدانونه دي. قال دای فخرجت معه في النفر الاخره راغ پوشګن وشوا ثم خرجت من منا فافضت بالبيت قال دای ثم خرجت معه في النفر الاخره دامغراوتو حضرت سیف سرا په اخري سفر کې اخري سفر چې د عمرې نه تصور حج نه فارغ شي او مدینه ته د تلو تنظیم شروع شي او محسب تراشي حتی نزل محسب ترالو دا محسب تاسو کتابونو کوي چې حدیث سبا ثم ينزل بالمحسب لیکن دا نزول من المحسب فی المحسب دا د حج د سنن او واجباتو نه نه ده. ودلته حضرت چونکی دمه کړی وا
او دا د مدینی ته پتلو کې آسان دی نو ځکه حضرت دلته ایثار شه اوس دا شورین بنگله چې کومه ده کور دا په محاسب کې دی مکه چې د مکی ایریا دا ټول غرونه دي دا محاسب لغون اموار زیاده ونزلنا ما من حضرت سرادو فدا عبد الرحمن ابن ابي بکر حضرت عبد الرحمن تواضع فقال اخرج باختك من الحرم وباز خور د حرمنا فالتهل بعمره او دا احرام تړي د عمره کم زینا تنیمنا ثم فروغا بیا دوار فارغ شه ثم اتیاها پیارا شه تاسو راوله دی لرا ہونا دی محسب تا لار شه عمره کې او دل تراشه فإني انظركما زستاسو انتظار کوم د سفر حتا تاتیانی چراشه ما څنګه قاتا شي فخرجنا حتا اذا فرغتو کلزت عمره طوافنا فارغ شما وفرغ من الطواف ثم جئتو بالسحر حضرتم طواف زیارت فارغ شو مگر علو حضرت تپو د پښمنی فقال ما تو حضرت هل فرغتم عمره موکلا ما نام او فاذن بالرحيل اعلان کو کوچ کرو زئی جزو مدینه منوره تا فی اصحابی فرتحل الناس فمر متوجه المدینه روان شو مدینه منوره تا قال عبد الله یزیرون سبحان الله اغه مخی چې ویلو کنه حضرت عائشہ الله صلی قال فلا یضرک قال ضرر نظر کی بس اس امام بخاری راغه سر میرتا او چې دا یضرو وشګنا دا واوی دا او کې غیر واوی دا چې په واوی دی او کې بل کم باب نه ده نو دی وی ابو عبد الله یزیرو چې د زار یزیرو نه دی زیرن نقصان ويقال زار يزور زورا واویشا وقال وزر يزر زرا درې بابونه د تمخه کې خدل اشاره د امام بخاری وی په قران پویګم په حدیثو پویګم په سرمیر پویګم امام بخاری زنده باد چلو ما خیدا باب التمتع والاقران والافراد بالحج وقصد الحج لم يكن لمن لم يكن معه هدي باب التمتع تعریف ما درتو تمتع نفی ته وی فمن تمتع بالعمره الى الحج چاول تو عمره کی او بیا ایام د حج کې حج وکي فمن تمتع شو قران د قرن نه دی په یو احرام کې د یو میقات نه حج او د عمره دوار اقتران وکي الله من يريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني او دغه احکامات ما ته بیان کړ والافراد دغه ماری چې امام بخاری تمتع غوړه کوي عندنا القران افضل ثم التمتع ثم الافراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي او په دې باب کې ماتول د حج ذکر دي هغه چا د پاره چې ورسره قرباني نه و اگر چې چا حج افراد کړو نو مقصد د حضرت خود جاهلیت د رسم ابطالو نغیزا او ویل چې تاسو غو هدايا نشته دي تاسو احرام تړل شوی نه دي تر فراغت ته حج پوری نو دا حج نیت په عمره بدل کړي چې دا رسم د خلقو ختم شي وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا طوفنا بالبيت فمن النبي بس ګورا توجه کوا عائشه به خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضرت سروتو ولا نرى الا انه الحج یا ولا نرى منګه نه پویدو یا من نورا ګمان نکو مگر د حج یعنی زمونږ دا سفر چو نو دا سفر حج بس بیا رستور روان دي عاشیه به حدیث ومنا من احل بعمره ومنا من احل بحج وعمره ومنا من احل بالحج دلته حضرت عائشہ ټوټل ذکر کړي چې موږ ټول مریدین حج اور آلتوی چې څوک حاجیانو څوک قارینینو څوک متمتعینو د دې څه مطلب یو جواب دی چې حضرت عائشہ فرمایي یعنی علم قبل التفصیل حضرت عائشہ لا نرى الا الحج نو چې کله تفصیل ورته معلوم شو چې نه بعض قارن بعض متمتع بعض حاجی د بیا الته کې تفصیل وکړه
یو یا لا نرا الا الحج به اعتبار معال کہ مفرد دی نو حج دی کہ قارن دی خو حج دی کہ متمتع دی نو آخری سوی خلاص ته خبره فلما قدمنا تطوفنا بالبيت هر کچم غرالو ثواب مو کو د بیت الله او زه حضرت عاشق نه لیکره فمانه زم مرګرو کو فامر النبي صلی الله علیه وسلم ملم یکن ساقلا دیا هغه چا چې ځان سره قربان نو مخ نو ولې غلي ان یحل سدیو کی ځان دې فارغ کی فحل ملم یکن ساقلا دیا او حلال ک هغه چې چا قربان نو ولې غلي ونساؤه لم يسقنا یاد کا او بیانو د حضرت هم قربانیان نیوی لګلي نو دویم ځان فارغ ک د عمر احرام دا فاحللنا ٹھیک شو فاتا شفایتو زبیوار شوما فلما تو بالبيت فلما كانت ليله الحصبه هر کچ شو زمنګا اغشپا په مقام د حسبی کی یعنی محسب پس فراغت افعال د حجنا لکه اوس چې منګا وي قلت ما يا رسول الله يرجو الناس بمرة وحج حلق عمره په حج دی واپس وارجو انا بحج تن ازما فقط یو حج دی حضرت ما تفصیل علی قدمنا مکه مو چې کله مکه تراغلو نو پایرزو کې طواف نو کړي قلت ما لا نا حال فذبی ما اخي کله تنیم روسر تنیم تلارشا فایلی بمرتين احرام د عمره وتر ثم موعدو کی کذا وکذا بیا تاسو د ملاقات زی ما سره کذا وکذا ان محسب وقال صفیه بس فدغه وخت چې حضرت عائشہ لګل عمره لا نو صفیه وی ما اورانی الا حابستکم نیما ز مگر اسارون کی استاسو د سفر نه سمانا حضرت توی تو خو عائشہ توی چې ذات سار به زو تاسو سار نشیدلې ولی تاسو ما پرېګې دې ځایبا نو ما اورانی مان یاد کړه نوی نو خپل ځان مگر حابستکم تا سارون کی فقال حضرت اقرا حلقہ ہائے گنجے ہائے بدنصیبی ہائے گنجے ہائے سپیری تو دیوانه خزه خفه کیږي گنجے اگر زه گنجے نه ده ہائے گنجے ایسر خریلی ایس پیری دا سکے او ما تفتی یوم النهر اوس پوری طواف زیارت نه کړي خاطر قلت بلا طواف زیارت نه کړي وی بیا سدي بلا باسا پروا نشته نه فریضه معلومه شو چې حاجین طواف ودا واجب ساقط شو حتا شفلقن النبي صلی الله علیه وسلم اے ما ته ملاو شو نبی علیہ السلام په محسب وهو مسعد من مکه وانا منحبطه عليها اے حضرت برتن کې مکه تا از کو دي دن کوم د مکه نا محسب ته چورسی نو مکه غرونه وی اپ دې غرونه باندې بداسي زی نو مکه بیت الله داسې دي اوس خو دې شو سرتون دي هغه حضرت مو بیتونه برتن کې مکه تا از کتراتن کې محسب تا حضرت بر روانو از وقيل وانا مصيده وهو منهبط منها یاوی چې برت لما اکتراتن کېو چلو واخی دا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن زبير عن عائشه عنها قالت قارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجه الوداع فمنا من احل بعمره ومنا من احل بحج وعمره ومنا من احل بالحج واحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من احل بالحج لو جمع الحج والعمره لا لوگ پک کم دراړو او جمع الحج والعمره معنی پوش وما من اهل بالحج فقط حاجیو او جمع الحج والعمره قارنو لم يحلوا حتى كان يوم النهر چلو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر عن الحكم عن ابن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي وعثمان ينهى بس مروان ابن حکم وی شهدت عثمان وعلي معنی یاد کړه ز حاضر شوما عثمان سے څخه هم وعليا اور علی سے څخه هم مانزه یو سفر کې تلم حضرت عثمان سے ملاقات کړو علی سے سره هم کړو دا ګوره دا مشاهد تو ملاقات عثمان والی او بیا ممانعت عثمان د متینا دا په یو سفر کې نه ده
معنی دا چې عثمان صاحب سره ملاقاتونه کړې دي علي صاحب سره هم کړې دي خو بیا عثمان صاحب جو کنه دی به خلق د تمتع نه منع کوله وای عثمان ینال المتع عثمان چې خلق په منع کول د تمتع نه یو وان یجمع بینهما او د قران نهم بیل حج کوي فلما را علیون هر کا چولی د علي صاحب عثمان لرا چې د عمره نه تمتع نه منع کوي تمتع نه منع کوي نو اهل بهما د حج د عمره په یو ځل نه تر او لبیک بعمره وحج قال ما كنت او علي صاحب نیمز لادعاء سنت النبي صلی الله علیه وسلم لقول احد چې پرېګدم د پیغمبر طریقه په وینا دی یو فرد معنی عثمان داستار ایدا چې توای چې په شور حج کې عمره نه کیږي زما پیغمبر عمرم کړدا حجم کړ دې قرانم کړ دې زبر سنت مطابق عمل کوم او د عثمان مطلب دانو چې جایز نه دی هغه مقصد داو چالکه دا دواړه په جدا جدا سفرو کې پکار دي چې بیت الله همیشه د فارسی آباد وي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن داود عن ابيه عن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج افضل الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا ها اوس ګور دا زماني جاهلیت خلق نظر ده ابن عباس كانوا يرون وداخله جديد د عقیده لرله ان العمره في اشهر الحج عمره کول په میاشتو د حج کې افجر الفجور فی الارض بدترین گناہ دے په گناہونو کې چې په دې ځمکه کیږي یعنی په ځمکه چې کوم گناہونه کیږي آینه لوی گناہ ده چې په اشهر حج کې د عمره سفر وکړي ويجعلون المحرم سفرا هم محرم به د جنگ لپاره سفر کړ هانه چې فارس کنه جنگ به نو کړي ویاله کې محرم مؤخر چې سفر مخ کې راغی د خیر سره ويقولون اديبوي اذا برأ الدبر وعفل اثر وانسلخ سفر حلت العمره لمن تمر دا مقفى الفاظ دي نو هر ځکه چې کله الفاظ مقفای نه ففي ما فيه غنا او دا دوی نزیه خنه وکړه دوی به اذا برأ الدبر هر کله چې جوړ شي هغه زخم دملا د اوخ دملا هر کله چې جوړ شي هغه زخم د اوخ دملا وعفل اثر او تغي نقا مټاو شي زخم جوړ شو هغه داغم ختم شو وان سلخا سفر او اوزی میاشت د سفر حلت العمره لمن تمر نو حلالیږي عمره لپاره چا چې کوي مانس شو الک محرم کې عمره نشته سفر کې دغه ذل حجه ذقاد او شوال کې نشته سفر نرست به عمره کوي الله تبارک وتعالى خو تاسو ما سره بوزي یا ما تاسو سره بوزي خو چې خدای په معنی حج وکي نو اوس چې دیالسم تاریخ شي کنه دیالسم تاریخ دا عرب ته ګوري بیا حج چراغلي حالانکه په دې ورځ کې طواف کول دمره مشکل وي حج نه سوا لیکن دا عرب چې حجو کی چې 13 تاریخ شي کنه حج ایام ختم شو کنه د دې عمره شروع دغه د پار چې عمره جایز شو ځکه چې باندې سو خلق راځي اوسم بعض خلک د عمره نه کوي جی قدم النبي صلى الله عليه راغ پیغمبر علیہ السلام او صحابه او صحاب صبیحه ترابیاتنا هغه سبا د سلورم تاریخ د ذل حجه مویلین بالحج فامر حضرت تامر کو ٹھیک تا کنه 25 روان دلته ورسره ایا جلو عمرتن فتعاظم ذلك عندهم رت وتوی چلکه چا څو قربانی نه لګلی د حج عمره جوړه کړي فتعاظم ذلك عندهم خلق باندې لوی خبرو لګیدا او هو څه په خدای جرم څنګه وکړو فقالوا يا رسول الله اي الحل بيد الله پیغمبر چې موږ عمره وکړو نو سشه براله حلاليږي اي الحمن پوښوي اي شيء يحل لنا ما رسدا الکه وکیل چې دا تحلیل ناقص دي او که تحلیل کامل دي نو سبحان الدين الله چې ما سره حج لبوزي کنه نو
تا خو عادت کړی ته تاسو ستا بی هم وا اوس چې ته مثلا جمرین فارغ شي اور مثلا قربانی وکي نو فقد حل لك كل شيء خصوصي الا النساء دغه وخت تعالی هر څه حلاليږي سوا د نساء زکه چې پتا باندې استاهل کامل نه دی لا طواف زیارت پاتې دی او چې طواف زیارت دی وشو نو بیا موږ د صد خوخه ٹھیک شو نو دارنګ دلته دوم وی چې چرمنګ دا احرام په افعال د عمرې مات کو عمره کو نو دا ایو حلنا دا حل کامل دی فقط کپڑی مپڑی اچول دی او کنه نور کارون سپکی کول شو عادت کول شه فوج ایو الحل قال حل كله زمخذا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سابقا یار کې زوی اوس پر ما به بار خلاص کړو شابه النبي موسى قال قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالحل وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن التحويل وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شأن الناس بس حضرت ګوره حضرت چوي چالکا د عمرې نزان فارغ کړي نو حضرت خو نو فارغ د عمرې نه حفصي وی یا رسول الله ټول خلک احرام تړي د احرام پرانځي کپڑے اغوندي لامبي تاسو په احرام کیه په خپل احرام نزان نه فارغ وای حضرت نیک وخت ما قرباني لګړې دا کنه حفصه زوج النبي صلی الله علیه وسلم قال یا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمرتين سده حال د خلقو چې ځان فارغ په عمره ولم تحلل انت من عمرتك او تا ځان د عمره نه فارغ کړي قال اني لبت راسي ما سر جوخ کړي دي سر وختمي کینول دي وقلت هدي او قرباني مقلده کړي دا پړم ورتا چولې دا فلا احل حتى انحر چې څومره قرباني کړي ني نو حلت نشته چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة نصر بن عمران الزرعي قال كما فنهني الناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور دا ګور هغه مسله موږ مخکې کړې وکنه رااله ابن عباس قائل په دې خبره باندې چالکه په ایام د حج کې عمره کیږي او بازو نه کیږي ارزه وی ابو جمرة وی حدثنا ابو جمرة دینم د نصر ابن عمرو الزبائی اوی تمتاتو ما عمره وکړه تمتو مې وکړه یعنی اراده مې د تمتو افنانی ناس خلق راتوي چې ما تمتو مړه کړي فصالت ابن عباس ابن تپوس وکړه فامرني هغه ماته اجازه راک حکم کوي اجازه راک ففرایت فی المنام ما خوب لیدا ماشاءالله کان رجل یقول لي حج مبرور و عمره متقبله اے زوانا الله دې ستا حج قبول کی الله ستا عمره قبول کی معنا یا ستا دا حج مبرور دی او ستا دا عمره مقبوله ده فاخبرت ابن عباس نے خوب ملیدا فقال سنت النبي صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر سنت دی کنه ثم قال بیا مات یقین دی تو ما څنګه پات کیږي واجر لك سامن من مالی ازبتا د خپل مال صبرخه بطوري ایواز در کوما قال شوبوي فقلت لما ما جمرت داولي فقال للرؤيا التي رايته لوجدغه خوب نه چمالي دلو ته دي خوب دی وجنه خد ابن عباس په سلو کې الله دې اوچت کړم کنه جی وفي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكه بعمرتنا فدخلنا قبل ابو شهاب وی چې درالم مکی ته تمتو کوونکې فدخلنا قبل الترویه بثلاثه ایام موږ چې مکی ته ورسېدو نو د ترویې نه درې د مخ کې ورسېدو نو ترویه ګوره اتم تاریخ ته وای چې اتم نه درې د مخ کې شنو پینځم شو کنه ها فقال لي ناس من اهل مكه تفسير لنا حجتك مكيه فدخلت على لیک صبر کا نو ما ته خلق وی چې تفسیر الان حجتک مکیه اے سړیا عمره دې وکړه اوس خو ستا حج مکی شو حج مکی ما څه شو ستا حج مکی شو اے مشقت کم شو نو ثواب کم شو اوس خو ته دلته حج تړي کنه احرام خو د اوس نه وکای با نو چې حج د احرام د مکی نشي نو مینا مزدلفه د سفر خو لند دي او چې سفر لند شي نو مشقت کم شي اور العطايا على قدر بلایا استا ثواب د حج به کم شي استا حج مکی شو ها
فدخلت على عطاء استفتي اغه ما تاسو کو چې ما ته وای ثواب دې کم شو فقال لي ناس وانا شكنا فقال حدثني جابر بن عبد الله انه حجم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه جابر بن عبد الله وی چې حج کړو نبی عليه السلام سره کله چې لګلو قرباني حضرت سیر سره وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم اهلوا من احرامكم طواف البيت بين الصفا والمروه وقصروا حضرت ورتویلو ځان فارق کې په طواف د بیت او د سعی د صفا او بیا قصروا سرونه وختر لاند کې ثم قیم بیا پات کې حلالا یعنی محلینا حتى اذا كان يوم الترويه فاعلوا بالحج وجل التي قدمتم بها متتن او ګرځوي هغه طواف چې ته پیراغلي هغه بستا متشي وقالوا كيف نجلوا متتن وقد سمينا الحج ايت متوسنګوي هغه موږ نیت حج تړلو فقال افعلوا ما امرتكم حضرت اوکه هغه چې درته ما معنا حج په عمره بدل کړي فلولا اني سقط الاديا چې چرمان ویلې غلې قرباني مخکي لفعلت مثل الذي امرتكم ما بم هغه کار کړو چې تاسو مې وی ما بم ځان د احرام نه فارغ کړو ولكن لا يحل مني حرام پوښګنا لیکن لا يحل مني حرام معنا نه حلالي کی دمانه حرام حتا يبلغ الحج محله تدریز ما قربانی زه تورسی یعنی حج نه فارغ شمه نو بیا به کپڑے بدلو ما ففعلوا قال ابو عبد الله ابو شهاب ليس مسند الا هذا امام بخاری وی د ابو شهاب روایت موصوله زما په کتاب کې فقط داده جی وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما بعصفان في المتعة بس اختلاف د علي او د عثمان راغه په داسې حال کې چې دوی په مقام د عثمان کې او دا عثمان چې کوم دی یو زیده د مکی مکرمینه 36 میل په فاصله کې ده فقال علي ما تريدو اعلان تنها عن امرن علي سے عثمان سے ته س اراده کہتا چې خلق منکه خلق الارض یو داسې کار نه فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمره کړی دا تمتع کړی دا اجازه ته ولا ور کړ دې ته ولې منکه فقال فوج عثمان دانیان کا سړیا پرې زما خبره ته په نه پرې زما په خبره باندې زېم چې دا مانه تحریمی نه دی دا تنزیهی دی زمانہ کوما خو مانو داسې مستقل عمل اولاده زرداوی ما پوچھگنا قال دی فلما را ذالک علیون هر که چلی دا خبرو لیدا احل به ما جميعا دا قصد حج دا عمره او دا حج احرام په جمع وکا او زکم تسمع منه کا پتہ بولېږي باب من لب بالحج وسماه باب دې په بیان دا چا چې تلبیه د حج وی وسماه او نیت حج کی حسان دې منډه وکړ نور څه سړي قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اوس دا خیر د حضرت په زمانه کې تمتع شوی دا نو چې کوم خلق د تمتع نه منع کوي نو دای منع مناسبه نه ده او چې موږ وایو چې چا منع کوله هغه نه تنزیهی وا جی شابه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة قال حدثني مطرف عن ابن عمران بن حسين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل معنا موږ تمتع کوله ونزل القرآن او قرآن نازلې ده معنی داو کې چې دا خبره من اوین قرآن کې ممانعت راغلو قالو جن برای ماشا ها خلق په خپل خوغه سنه سوي قوم دې پروا نه ساتلا امراد د رجل نسو کې عمر سیو دے او سو کې عثمان سیو دے قربان باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري ایک صبر اوس ګورا چې کله ته تمتع کوي نو استاد تمتع دو خبرې دي کې بسوق الهدی خو خبر اخلاص اګه سوق الهدی نیوی نو ته قربانی بیا رستو کوي او کې تاسو غږ به سید قربانی ني نو ته دري روجي ساتي د حج نه مخکې چې آخري روزه ستاد عرفي شي او یاد اتم تاریخ شي او باقی چې د حج نه فارغ شنو تبا کوي
او په ایامو د تشریق کې ستار وجن نه کیږي خلاف للشوافی علیهم الرحمت اغي وی چې یو سړی سغنی دا بروجی ساتي دا روجی په ایامو د تشریق کې هم ساتل شي ذالک اشاره چاته ده منګوي دا تمتع ده اور اغي وی چې ذالک دا هدیه ده اغي دا هدیه لمن لم يكن الو ته ده اشاره ده او منګوي چې نه ذالک دا تمتع لمن لم يكن ته ده ٹھیک شو جی مخکره وفي قال حدثنا ابو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن ربيعه عن كلمه عن ابن عباس انه سئل عن متعه الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واهلنا فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا احلالكم بالحج عمره الا اجعلوا وغرزوي خپل احرام د حج عمرتن عمره لرا یعنی خپل حج په عمره بدل کې الا من قلد الحج بس اوس وی من طواف د بیت الله کو بین صفا والمروه واتینا النساء امنګ لاړو خپل خذو سخا او ذا ابن عباس دی خو نابالغ وادي نو کړي نو معنا بکې اتینا النساء اے اتینا اصحابنا اتینا اے اصحابنا جی ولبسنا ثيابا وقال من قلد هدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية بیا موږ ته د ماسپخین د اتم تاریخ په ماسپخین دا خبر وکړه انه الا بالحج چې موږ احرام د حج تړو فذا فرغنا من المناسك چې افعال د حج نه فارغ شو نو جئنا مغرالو فتوفنا بالبيت وبالصفا والمروه فقط تم حجنا ٹھیک شو کنه باندې په پوری کنه ها قال ان الحج كما قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج وسبت اذا رجعتم او دې رجعتم کی کلام دی منګو چې اذا فرغتم مراد دی او شوافی او امام بخاری اذا رجعتم الى امصاركم چې کلی تراشي التبن ساتي کلی تراشي روجي بساتي او چې خلق راضي زمزم وبولا نجیس تم اس کے زما روزه را ولی مرغه پیسې خلاص شي منګوي چې بس فرغتم التم را غرض ډیری دي التو کا کرا یعنی ګډ الجال کافی کی فجمعوا نسکین فی عام نو دوی جمع ک دو اعمال په یو کال کې د حج او عمره فإن الله انزل فی کتابی وسنه نبی صلی الله علیه وسلم الله دا حکم په قران کې را لګلې دی وسنه او دا خبره پیغمبر جاری کړی دا د پیغمبر طریقه ده واباه للناس غیر آل مکه سوا د آل مکه نه دي شو کنه قال الله تعالی ذالک منغوی چدا تمتو لمن لم يكن اهل هذا المسجد الحرام واشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه اشهر الحج دادي شوال وذو القعده وذو الحجه فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم چې چا تمتو کړه په دې میاشتو کې په دم دې یارو جدا یعنی چې پیسې ورڅخه لري جی ورغوی چې دا مکه دا ورفض الجماع والفسوق والمعاصي والجدال والمراء جګړه بس عند دخول المکه اوس ګره مستحبات شروع کی الګه چې کله ته مثلا عمره رضی یا حج لذي اگر چې ستا احرام وي خو مکی ته داخله دون مکه به غسل وکي یعنی په ځان باندې به وبتوي کی صابون باندې مانګي او ګیره میره مانګه ځای نه چې اختیار تاو نشي جی وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ادنى الحرم یعنی نزدې حرم شریف ته چې زید مقام طوا دی جی ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باب دخول مكه نهارا وليلا باب د په بیان د داخلي دو مکی ته درز شپې ګوره طالبانو حضرت صلی الله علیه وسلم مکی ته درز داخل شوی دی علما وی چې اولا دخول د مکی نهارن دی امام بخاری لیلن راوړه اشاره چې لکه دخول مکی ته نهارن و لیلن دواړه جایز دي او حضرت کله د جعرانین راته په فتح مکی په کال او عمره د جعرانین تړلې و احرام نوغي کال باندې شپې راغلو او جعرانه چې دا 11 میل لري دا او دینه اوسم عرب چې التن سوق احرام وتړي نوغي ته چې دا عمره الکبرى عمره الرجال او چې دې کې تنیم نه چې عمره النساء
ایدا خود خود عمره را ما دلته د خود د پاره او عمره الرجال هغه دی ایت له عمره بڑ عمره چی وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزيت حتى اصبح ثم دخل مكه بزيت وان دا یو زینم دی مکه ته نږدې دی ثم دخل مکه وكان ابن عمر يفجر باب من اين يدخل مكه اوس ګوره مولانا صاحب ما ته وکړه یو اعلی دا او یو اسفل دا چې محسب طرف ناراضي نو دیتا عالی المکوی بر طرف او چې کله مسفله اوس مته مسفله وی شار ابراهيم نو هغه ناراضي نو هغه ته اسفل وی حضرت چې مکی تراته نو بر طرف راغلو او چې وته نو د کوز طرف نه تلو یو ته کودا وی یو ته کودی وی کودا بیل زیده او کودی بیل زیده او چې چتلاړی کنه د بیلډینګ شاته چې کم دی کنه یو غټ سورنګ دی سړک دی غټ هغه چې ختميږي نو هغه علاقه ته کودا وي او چې کنه کودا او چې کله جرهم علاقه ترازی نو کودای ورته وي جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثني معن حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكه من سنيه العليا هغه د دنګ ډیراینا ويخرج من سنيه السفلى او وتبدا مندرې ډېرې نه سنیه ډېرې ته کنه غرو کې ورکه ونغار باب من اين يخرج مما كتب وبه قال حدثنا مسلم بن مصرح البصري وحدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كداء من السنيه من كداء من سنيه العليا كداء سنيه العليا توي التي بالبطحاء چې په مقام د بطحاء کې ده وخرج من سنيه السفلى اسم وته مسفلوي شار هجرت ورته وي مسفلم وي دغه شار ابراهيم دی دغه شار هجرت دی او دې ته مسفله وي جی وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها وبه قال حدثنا محمود حدثنا أبو صمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من قدن من أعلى مكة وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وقدن وأكثر ما يدخل من قدن وكانت أقربهما إلى منزله يعني دا قدن شو نو دا دې د کور ته وې نږدې نو زکه ودی اغه نه راته وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من قدن وكان أقربهما إلى منزله وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وكان أكثر ما يدخل من قدن أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله كداء وقدن كدا وقدن موضعان نو کدا اعالی توي او قدن اسفل توي باب فضل مکه و بنیانها وقوله باب په بیان د فضیلت مکی و بنیانها او دغه آبادی خدل ته د آبادی معنی نه کو فضیلت مکی او سبب د آبادی د مکی نو فضیلت مکی ظاهره خبره ده چې د الله کور پکې دی د ټول دنیا نه افضل ده او سبب سو الله پکې بیت الله جوړ ک د ابراهیم علی السلام ته په وای سره او خو دې شو او دغه دی وجنه دا د ټول دنیا مرکز دی او مرکز وګرځي دا او اسیم د جغرافي په تور باندې هم کم ځای کې چې کعبه دا سنټر دنیا هم دی امو سره الکان ولتان سبا خدا لانجی ډیری دي ناغي چې په دې نت کې خلق وی چې دا سپوږمۍ والا برنوتی لی پورته ان الته کې د اسمان په سنټر کې داسې بلفونه دي لکه داسې زبردست شغلي درناګانو دي داسې برا وای چې دی خلقو اندازو لګول دا بالکل په سمت کافي باندې نن سبا شیخ په پاتې نه کنه خلقو څه کوي نو کوی کې الته تجلیات او فیضان کیږي په کافي باندې سبحان الله وای کنه یار حافظ سے تراوی کاو کنه
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر فامتي وقليلا ثم اصبحوا الى عذاب النار وبئس المصير. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قاسم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقل عن الحجر دا موږ مخکې ویلو چې کله کعبه جوړېدا څوک د حضرت صاحب د نبوت نه دا 55 ورځې او یا سمیاشتې مخکې و او هغه زمانه چې د جاهلیت زمانه و آداب سو التخنو حضرت خو چونکه دو جامع اغوسته وي قمیص او لنګو او بیت الله خلق جوړاو نو جبل کعبه نه بغټ راوړلې حضرت پوګي باندې سره راوړې نو عباس خطرو ترس ول راغی چې دا ماشوم دی کم عمر دی او دی ګټو سره د امره چې ته خوګه نشي نو حضرت ته چې کمیس خو داسې موجود دی دا لنګ پرانځو دلته کېدا او په دې بغټ راوړي چې وګد خوګه نشي حضرت چې څنګه لنګ پرانیستو او دلته کې خدا نو فحر مخشیان علیه نو بیو شرطاش عباس ورپسې منډه کا حضرت زر کې صادر راکړم شب صادر راکړ نو صادر ځان چا پیره کا او چې ما ته عمر تو ما ته زما الله وی چې دا شوکا خدا خبره عباس پټه کړی و خلقو ته نویلا چې عمر تو لفظ ګوره کنه طالب جانا لما بنيت الكعبه نزاب النبي صلى الله عليه وسلم عباس لا نبی رسول عباس ابن عبد المطلب ينقلان الحجاره راوړلې غټي فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك وګرځاو دالنګ دی په وګي باندې فخر الى الارض چې څنګه دا لنګ فرانست وګه کې خدا نو فخر الى الارض فاطمه عينا الى السماء استرګ لا سراوتی قاقي برت اسمان تا فقال حضرت ارني ازاري فشد والے زر کرا کلنګ راکا نظر اوتا معنی حل شو الله د خپل نبی ابتداء حفاظت کې راوستو او کته چې دا لنګ داسي مالک خدا خو قمیص خو بالکل بربند نو او دا تاسو د نخرو زمانه کې پیدا شوه مکه و چې دا خلکو په دریابونو ته لمبول لتل نو قمیص به حالت وخت دا پرتو حالت به وخت انو بوب ته مطلب قمیص به سره چې څنګه به وبد دا کې رو به قمیص چتا چې ډوب بشنو قمیص به حالت نو بار به و دا خیال ورته دا چې په دې خورو کې په خوا دا ذکر دا ګستاسو نخري زماني دي پوه کنه نخري مکه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شعب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها الم تر ان قومك حين بنوا الكعبه يكتسروا عن قواعد ابراهيم الم تر تنوين ان قومك استقوم حين بنوا الكعبه کله چې کعبه جوړولا اکتسروا عن قواعد ابراهيم نو دوی معنا کو تاهیو کرمانه بکې د بنیادونو د ابراهيم عليه السلام نه ورته ابراهيم عليه السلام په وخت کې دا بیت الله المثلث بنو ان دوی اوس ختم چې کوم بار دی نو دوی چې جمعات جوړاو نو دوی چې پیسو حساب کو پیسې کم وي نو دوی ختم بار کو بالکل مربع جوړ فقلت ما يا رسول الله الا ترد على قواعد ابراهيم عائشہ بوي او جی تنه واپس کړه تعمیر بنیادون د ابراهيم عليه السلام قال حضرت لولا حسان قومك بالکفر کہ چرنے دا قوم ستا قریب العاد په کفر نه پر خودن کی لفال تما بدا کار کړه او بیا خلک اعتراض کی فقال عبد الله ولئن كانت عائشه سمعت هذا عبد الله ابن عمر وی هر کله حضرت عائشہ دا خبر واوریدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا توجه کا ما اوراز گمانکم نبی علیہ السلام چترک استلام رکنین چادر پریخوی استلام د دوار رکنونو الذين يليان الهجره هغه چې هجر ته نږدې دي کم هجر ختم تا یو حجر دی حجر اسود ورته یو حجر دی حجر معنی د محجور دی ا ختم چې د بیت الله د آبادینه بار پاتې شوی دی جی الا ان البيت لم لم يتمم
البته بیت الله مکمل شوی نو علا قواعد ابراهیم ما ته کې د صبر زو چې تا لار چې کنه لکه دا بیت الله شریف دی باب عبدالعزیز ناراضی نو دا رکن یمانی دی دا رکن حجر دی نو دا رکن شامی دی نو دا رکن عراقی دی یو رکن کې حجر اسود دی او ته کوله رکن یمانی ته لمس دی فقط لاس لګوتی بس لیکن د عراقی او شامی د دې استعلام نشته دی حضرت ابن عمر اور حضرت معاویہ سے سلور وارو ارکانو استعلام بکاو حضرت ابن عمر څومره ناشنا خبره کوي هغه وی چې د رکنین عراقی او د شامی استعلام زکه نشته دی چې دا بیت الله په قواعد ابراهیم نه مکمل شوی نو لہذا دلته کې هغه رکنین متحقق نه دي او کچره دا وې نو د دې هم استعلام کېده اسلامي لاس لګول جی وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاحوص حدثنا الاحمد عن الاسود بن يزيد عن عائشة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت هو قال نعم یعنی تاسو کا نبی علیہ السلام نے چې دا دیوال د خطیب امن البيت دا د بیت الله برخه دا وی هو قال نعم او قلت فما لم يدخلوها في البيت دا بیا دنه بیت الله کې یعنی په کوټه کې ونه درایي چې چت لاندې قال ان قومك یا قومك قاصرت بهم النفقه ستا په قومانه پیسې کمې شوي قلت ما فما شان بابي مرتفعا اوس ګور اوسم بیت الله شریف دروازه چې دا التبرا ده دمرو چاته ده چې تب تک کته په مطاف باندې ودرېږي استاد سره ته نه رسي آیته داس بره خيج نو ال برسي درشه دیتا ودا دروازه دمرو چاته ولې ده حتی شي فرمایل ودا دي قریشانو چاته جوړ کړي وا د دې مقصد دا چې دا زموږ اختیار دی چې څوک زموږ خوخي نو دنه به پریږدو او کینین نه به پریږدو حضرت کې چې دا قوم نه وي نما به دا دروازه داسې فرض کړي و نږدې او مخامخ می ورته بل دروازه وښکلې و او دا خطیب به دن راويستو ځکه چې دا د کعبه بنیاد د ابراهیم اسلام په زمانه کې و خو دې خطیب بارک او کعبه دا دروازه اوچتا کا قال فعل ذلك قومك دا استاد قوم کار دی ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء چې دنه پریږدي چې چاله خوخي او من کی چاله خوخي بیاوی چاو ولولا ان قومك چې چنه استا قوم دي سوار بالجاهليه فخاف ان تنكر قلوبهم زیریګما چې اوپرب وګڼي د دوی دا زړه تیشو غنا بالکفر لا نقلت بیتا نما وران کړو بیت الله شریف ثم لبنيت على اساس ابراهيم بیا ما جوړ کړ دا په بنیاد د ابراهيم عليه السلام فإن قريشا استقصرت بناءه قریشان د بیت الله تعمیر کم کا وجعلت له خلفا او ځګن وجعلت له خلفا او ما به ګرځولو دی لپاره بل دروازه ای مخامخ آمنے سامنے قال ابو معاویہ حدثنا هشام خلفا یعنی بابا چلو قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا أمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له وألزقته زميل دروازه تخان دروازه کا تکرجی وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم اوس ګره باب شرقي او شتيخه او چې کوم ځای کې دروازه دی خو نور دی خان خيږي منګه چې دغه زموږ د قبله ولکه زمونږه توجه بالکل د حجر اسود او د دروازې من سوي مګر بالکل والتزم الملتزم ته بالکل مخامخ زموږ توجه مخيرا فذلك الذي حمل ابن الزبير على هديه قال يزيد وشهد ابن الزبير حين هدمه وبناه ودخل فيه من الحجر وقد رايت اساس ابراهيم یعنی بیا دا موږ مخکې ویلو کنه چې عبد الله ابن زبیر چې کله بادشاہ شو او نغی دا کار کړو خو بیا چې حجاج راغی او نغی بیا څوکړه بیا دا قریش په دغه باندې راويسته دې لپاره چې د عبد الله ابن زبیر امارت مشهور نشي بیا امام مالک سے بل بادشاہ چراغ بیا جوړو امام مالک سے فتو لیکلا چې خبر را بیت الله سره مخه وای کینی نو دا به راتون کو بادشاہانو کھلونه جوړ شي چې کوم بادشاہ برازي ورته بیا جوړه چا په یو شان جوړ چا په تورو کټو جوړ چا په شنو کټو جوړ چا په مرمر جوړ چا په سپینو په سرو جوړ دي
وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة او ما دلو هغه بنیادونه د ابراهیم علی السلام حجارتن غټه کاسنمه الابل فشان د کوهانو د اوخانو لکه غټه په بنیاد کې داسي لکه د اوخ کوهان د اوخ کوهانو غټه څنګه لکه دلته داخله غو د سین کانی وي دا ګول ګول کانی داسي قال ابن فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن جنازه کوم د ما وتا ته خیمه فدخلت معه الحجره ختم تدم نشم فاشار الى المكان دا فقال هاولا قال جري فحذرت من الهجر 6 اذرين او نحوها دې دیوان چې د کابه اندازو لګولا شپږ غزه تقریبا یا دمرا تقریبا دمرې دي باب فضل الحرم وقوله تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وقول اولم نمكن لما حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن ولكن اكثرهم لا يعلمون وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله دا دوټی کې یو د کته ده ها یلد دی یلد لیکل ده خدا غلط ہے بلد ده ٹھیک ده سب بریک صحیح ہو لا یوزد نشی غسیده ازغید دی ولا ينفر صیدو الوزول نشی اخکار ده حرم ولا يلتقط لقطته او د دې ارتاو شی بنو چته الا مگر عرفها هغه سره او چتول شي چې تعریف کوي او بل ته رسي جی باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله بس دا یو لویه مسله دا وتاوس ته په هدايه کې راشي چې الکا ارض مکه چې کمدان دا اون وطن وا او که صلحتن وا او د ارض مکی دا بیا چې کمدان دا د دې بیا جایز ده او که ناجایز ده ٹھیک شو منګ ویو چې دا ارض مکه چې دا ارض موقوفه ده لا یباع ولا یورث دا د حنفیانو مسلک دی زمین مکه دا ارض موقوفه ده لا یباع ولا یورث نه د دې توریث جایز دی او نه د دې بیا جایز ده امام بخاری اور باقی ائمه وایي چې ارض مکه چې دا یباع و یورث دا خرڅ دیوم شي او په میراث کې منتقل کې دیوم شي او تقریبا امام بخاری ایری چوټی کا زور لګولې او دای ثابت کړی دا چې لکه کله چې حضرت سے ابراهیم مکی ته چا ورته ته خپل کوړته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عقیل موږ د سفریخي مطلب یې سو د ابو طالب سلور زامنو پوښګنا ابو طالب سو زامنو یو طالبو یو عقیلو یو جعفرو یو علی سیبو جعفرو علی چونو دا مسلمانانو او عقیلو طالب لا مسلمانان دوی مسلمانان نو خوشوی نو کله چې ابو طالب مړ کېده نو دغه میراث کم ده فقط عقیلو طالب ته ملا شو او جعفر او علی ته ملا نشو بیا عقیل خلص بیا مسلمان شو خدای چې مکی طلاق نو کم میراث ته ملا شو نو دی وځي چې ډیر خرچ به ډیر کړو نو دی هغه خپل زینو خرڅ کړ چې خپل زې خرڅ کړ نازه ته ځو کم دیته دا زه خو مال نشته دی چې کوم ازمکه پاتې و او د عقیده د طالب و علی او جعفر ته نو ملا شي او چې کوم بیا عقیل ته پاتې و هغه غي خرڅ کړی دا زمو زه خو نشته په امام بخاری دا ثابتې چې ګور د ازمکه دا خرڅېدي شنو ځکه عقیل خرڅ کړی دا په دې سپوږمۍ او زمونږه تحقیق بل شان دام دی یو دې ازمکه دا فرش ورته تل پلاټ ایو په دې باندې تعمیر دی مګو تعمیر الارض یباع و یورث وبقعه الارض لا یباع ولا یورث برچ ته په کوم خرچه کوي هغه استاد کاستا ملک دی لیکن بل سره کته د زمکه مالک تلی شي کې دا ارض موقوفه ده
او اوسم چې د حرم کې وټلې لکه جوړي دي او په کرونو اربونو روپۍ دي خو چې کله بیت الله د پار ضرورت راشي نه بولډوزر غر 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 کته ورسي پته تا خو دنیا آبادیان روان شوي او منظر د خو خدای بندګانو نور شي کنه غیر مخکې ده باب توریث دور مکه بعد بیان د میراث کې ملایدل کورونه د مکی او د خرصول او شرایع او دغه غستل وان الناس المسجد الحرام سواء خاصه او داخله په مسجد حرام کې ټول په یک شان برابر دي پوښی کنه دا صرف د مسجد حرام کې مساوات ته بارنا جی ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاقل او امام بخاری ګره مسجد حرام تو بارک الله وی چې سواء برابر دي العاکفی والباد ومن يرد في بالهاد ازو چراته کې پدې کې د کجلچی بظلم فظلم سرا نذق من عذاب الیم قال ابو عبد الله البادی الطاریو بادی چې د طاری ته وی طاری من ان جانے والا معکوفن اے محبوسن چې د نفاتی کې دن کې وی جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد انهم قال يا رسول الله اين تنزل في دار مكه یہ سب کم ځای پاتې کی په کورونو د مکه قال حضرت وال ترکا قیل من ربان او دور آیا قیل موږ له څه پرې خدي اسو مکان پرې خدي موږ له څه نه پرې کنه وکانا قیل ورث ابا طالب هو وطالب عقیل میراث وړو دا ابا طالبنا دی او د دې ورو طالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا ولي لانه ما كان مسلمين دا یو کې مسلمانانو وکانا قیل طالب کافرین پای واقع وکان عمر بن الخطاب یقول لا يرث المؤمن الكافر دا روایت حضرت ته میراث نشوړي یو مسلمان د کافر نه او بالعکس قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله عز وجل او دیو تفسیر کو د قول د باری تعالی ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض معنی چې چا هجرت کړي دي نه د ازمه کې ختم شوی دي باموالهم وانفسهم مال ځان سره ور دي او نفس درست صفات نه دي جی باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابو عبد الله نسبت الدور الى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى امام بخاری بیا راغی په دې باندې چلکه خرڅېدی شو په میراث جوړل شي نبی اسلام مکه ته راغی ابو عبد الله بخاری نسبت الدور الى عقيل وګور عقيل ته د کور نسبت شو نو کې توریث نه وې نو نسبت څنګه وشو بیا تورث الدار کورونه د مکه میراث کې پاتې کیږي او تبا و تشترا نمګ یو کنه کورونه پاتې کی په میراث کې بوقه نه پاتې کیږي جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان عن زهري قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكه منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه بخيف بني كنانه اغه خيف بني كنانه اغه زيو حيث تقاسموا على الكفر چې قريش مکه په کفر باندې جګړې قسمونه خورلو او د پیغمبر علی السلام مقابله کې د بایکاټ اعلان کړو وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا حضرت صلی الله علیه وسلم د یوم النحر په برز یعنی 11 تاریخ باندې حضرت تقریر کو په مینا وینانو نازلون غدا بخیف بنی کنانا من به سبازو په مقام د بنو کنانا نو څوک چې دا محسب دی بوجګنا مقام محسب ته بزو حيث تقاسم الكفر او کمزه کې جدي قسمونه خورلو ورکړو یو بل را په کفر باندې یعنی بذلک المحسب فرات محسب دی هغه څنګه تفصیل وذلک ان قریش وکنانا قریشان وکنانا تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب تخالفت معنا یو بل قسمونه خورلو او معاهده کړوا په مقابله د بنو هاشم او د بني عبد المطلب یا د بني مطلب دسه الله يناكحوهم چې نکاح بنور کوي دوی ترونه ولا يبايعون او دوی نه بلین دین مساته حتا يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم تر دې چې دوی محمد صاحب حواله کی امغه وجو
وقال سلامة ونقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني مطلب قال ابو عبد الله بني مطلب اشبهه یعنی بني هاشم او بني مطلب دا اشبه دا خده بنو عبد المطلب نه بنو مطلب ټکه دی. اوس ګوره دې ظالمانو چې کوم ده کنه بنو کنانا او دی بنو کنانا او قریشو معاهده وکړه او خط ولیکه او بیت الله شریف باندې ځوان کا او دوی سره بایکاټ دي سو پرځي محمد صاحب نه حواله کړو. ابو طالب یو سورہ پاس راغی نبی علیہ السلام ته وی چې دا موږ ژوند څنګه تیرو ادا معاهده شوی دا مشکلات بسنګي وغیرہ مشوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وشوا چې دوی چې کوم معاهده کړی دا الله پاغي باندې وینه مسلط کړی دی او چې کوم تحریر دی کړو هغه وینا تحریر ټول سټل دی صرف د اسم الله پاتې الله الله پاتې دی. نو نبی علیہ السلام دوی خدای ته بندي آفات لنشي ابو طالب ورپسې لار ورته مړ چې تاسو کوم معاهده او ختم شوی دا یمګه لیکل دا په بیت الله باندې اشتیار ځوان پروت دی وینشت په ما ته زمار واروي چې هغه خدای پاک میټاو کړی دی. ایسه لارشه چې تاسو تحریر برحال وو زتا سب محمد سے وہاں رکول نہ تیار دی چلتا لاڑ تحریر نشته دی الله اسم موجود دی په خط کې انور وینه خدای پاک لګل خمزدار ګرماله پراخ کړي الله اکبر دا د پیغمبر د نبوت صداقت پیدا قریش بیا ډیر پیغمانه شو په خبره احمد پوښوي جی باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس إلى قوله لعلهم يشكرون. باب قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام إلى قوله وأن الله بكل شيء عليم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة اوس ګوره یعنی الله وجد کعبه مأمون ده خدا مأمونیت به تر کومه پوری چې کله د الله منشا او اراده وي د دنیا د باقی ساتلو او کله چې الله د دنیا ختمي او دغه اراده وکي دانه چې او تکړه ځوان وي اسمانه پوری به سر رسیدلی او غټ غټ لاسونه غټ غټ سترګي وي نه ذو سویقتين مندروکه د دو لندو پندو والا आवाज बोलते आवाज तुम क्या कहते आवाज छोटी छोटी हाथ होंगे इस तरह छोटे छोटे हाथ होंगे और छोटी छोटी टांगी और पंडलियां होंगी अगर तुमसे दर्द की उम्र के रहोगे ना सुवीकतिन मिनल हबशा युहरिबुल काबा ओ बनली काबिलरा सुवीकतिन मिनल हबशती هغه کس خاوند د لندو پندوکو او یوم د حبشونه تکتور او مدروکه غونی یو فوټ دو فوټه وي او راځي به بیت الله ته وړمي او لکه براچی ولا سنو به قرآنی اسو په ویل نشي چې لکه مکا الله اکبر جی. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا لسان قال عن ابن شعب عن عروة عن عائشة التافل وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابي حفصة عن زهري عن عروة عن عائشة قالت كانوا يصومون عاشوراء. ګوره توجه کا اسلامی کال چې دینو بدلیږي دا رجب نه صحیح ده کنه ها اسلامی کال چې کوم دی د محرم نه بدلیږي نو د محرم چې کوم لسم تاریخ به وکنه عاشورا نو عرب زمانی جاہلیت کی دا یو لوی معزز رز غنلا او په دې باندې به د بیت الله غلاف تبدیلی بچ کوله د محرم په لسم باندې او دغه غرض بدی تر روزي مساتله کله چې رمضان مبارک فرض شو پیغمبر علی السلام د محرم د عاشوري فرضیت منسوخ شو اوس کې څوک نفلی روزه ساتلو ساتل شي عاشوری کام یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان
رمضان د فرضیت نمخ کې وکان یومن او دا رز تستر فی الکعبه چې په دې رز با کعبه باندې غلاف خجول کې د غلاف په بدلو اوسم عرب چې کوم دی د لوی اختر په میاشت کې پوجي حجان چا خلار شي مینا تا نو دلته دوی سو کی غلاف بدل کی تک تو مزیدار د کروڑوں روپو غلاف فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شاء يصوم فليصم ومن شاء يتركه فليترك فرضیت منسوخ شو سنت برحال دی جی وفي قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج لا يحجن البيت یا لا يحجن البيت خامخ به حج کی دیش د بیت الله شریف ولا یعتمرن او خامخ به عمره کی دیشی بعد خروج یاجوج و ما یاجوج ماجوج چې راشي هم به د بیت الله حج کیږي او طوافونه وکيږي عمره وکيږي صاحب ابان وعمران عن قال وقال عبد الرحمن ان شبد لا تقوم الساعه حتى لا يحج البيت بس عبد الرحمن صاحب د شوبان نقل کوي لا تقوم الساعه قیامت باندې قائميږي حتى تبدي لا يحج البيت لا يحج البيت چې بیت الله حج به موقوف شي بیا قیامت حجونه بیا به نکي والاول اکثر قول اول چې کوم دینه دا اکثر دی لیک توجه کړئ حدیث اول کراله چې یاجوجان چې راځي باقاعده بیت الله حج بوي عمره بوي بل حدیث کراغه چې قیامت بل قائمي چې حج معطل شي دې حدیثونو کې وی تعارض دی خو محققین وی چې تعارض نشته دی ځکه یاجوج ماجوج چې برازینو دا خو علامه د قیامت ده دین پس به عیسی علی السلام راځي دوی له ختمي بیا به عیسی علی السلام حکومت وی ټول دنیا باندې اسلامي حکومت وی هغه نه پس بیا قیامت راځي نو بیا به حج بند شي مسله پوښي د یاجوج د فنا نه بعد هم به دنیا څه زمانه آباد وی هغه نه پس بیا دنیا ختمي او چې کله بیا الله د دنیا د ختمولو اراده وکړه ولا یحج بشي جی قال ابو عبد الله سمع قال عبد الله وعبد الله ابا سعيد باب كسوة الكعبة دا تاسو دوه ولدي ګرځنی کی دا ویډیو کلا